بال نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به. دا یادو چې نبی علیہ السلام مونږ ته دا دعا ښودلې ده. امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل مایانات کتاب الجامع الترمذی کې نقل کړی ده: اللهم انی اسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة. دا قیمتي دعا ده، د کروڑهاو روپو دعا ده. تعالی افریقا ته کې ملاو شو او ته خو بے قدره وې، کتا سره قدر نو دا داسې یو دعا د پاره خلک زرګا روپې لګي، خلک په کیلومترو باندې سفر کوي چې یاره مال یو داسې قیمتي دعا او وظیفه راته ملو شي چې هغه زه کومه چې دنیا او آخرت کې ور باندې کامیاب یم. تا تفریقا ته کې ملو شو خو ته هیڅ قدر ونه کو، او تا چې د پیغمبر د خبرې قدر ونه کو ونه قدره پتا به دنیا او آخرت کې خوشحالي حرامي. دا دعا به څوک په وادي سره یاد کړي، په وادي سره یو پیره د تویم اللهم انی اسألک العفو. څنګه دریو کسانو په خلی راوسته، لکه زموږ ضرورت نشته کنه، موږ د الله ډیر حقونه ضایع کړی دي. نو اللهم انی اسألک العفو، معافی د نه غواړم ربا، کستا په حقوقو کې رانه څه کمی شوي معافی غواړم. اللهم انی اسألک العفو والعافیة، رب عافیت غواړم، حفاظت غواړم، د تاوان نه بچو غواړم، د خسران نه بچو غواړم، د اکسیډنټ نه بچ کېدل غواړم، د لاس ماتي او د خپې ماتي نه بچ کېدل غواړم، چې سترګې مې کار پریدي د دې نه بچ کېدل غواړم، چې غوږونه مې کار پریدي د دې نه بچ کېدل غواړم، چې دماغ مې کار پریدي د دې نه بچ کېدل غواړم، چې د فالج اٹیک را باندې ونشي، د فالج د اٹیک نه بچ کېدل غواړم. دې ته عافیت وي. ها موږ محتاج یو که نه یو؟ په ار موړ په ار لهزم محتاج یو. نو اللهم انی اسألک العفو، څنګه والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرہ. وی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلی جانے کا لکے، تحفہ ان کو ہے جو صاحب کمال ہے. وی اب جس کے جی میں آئے تو او پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے تو او پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اس کو خستا دا ما خود لچغي واله چې هم دی پکې دنیا کې خیر دی، آخرت کې د دین د دنیا. اللهم انی اسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة. وآخر دعوانا